جی ناظرین، افغانستان نه چې کوم خبرونه راځي نو ښکاري داسې چې افغانستان کې د بده قسمته حالات چې کوم دي هغه یو وارې بیا خرابېدو ته روان دي. او په دې حوالې سره یو ټویټ نن کړی دی کوم چې پخوانی سفیر و د طالبانو په لومړۍ دوره کې مولا عبدالسلام ظهیب صاحب، هغوی د دې حالاتو حوالې سره د طالبانو قیادت ته یو قسم لا یو وارننګ ورکړی دی او ویل کېږي چې سیاست چې کوم دی دا د دې کې موقع راځي او پکار دا ده چې د دې مواقع نه یا موقعو نه دی فایده واخیستلی شي او موقع د لاسه ورکول چې کوم دی وي دا د ناپوهه ناسمجه او سیاسي مشرانو کار دی او بلکې دې ته یو لیونتوب یو ته هم ویلی دی او ویل کېږي چې لکه دا کومه اشارتنې دا ویلي چې دا کومې پالیسۍ روانې دي د دې سره منفي اثرات په سماج کې راځي او خلکو کې او دا وخت په وخت سره سیوا کېږي او اخره کې دا یو دغه ته راشي خبره حالات دې ته راشي چې یاره په تدریجي توګه وي دا سیوا کېږي او حالات دې ته راشي چې دا یو بغاوت شکل اختیار کړي. نو ده ویلي دي چې یاره سیاست چې کوم دی دا د ویښو د هوښیارو او د متحرکه خلکو خیال دی. اوس دا ټویټ د په داسې حالاتو کې ورکړی دی چې یاره د افغانستان کې کم حالات دي دننه خاص کر امارت اسلامي قیادت کې هغې ښکاري چې د هغې په تناظر کې دا خبره کړې ده ځکه چې شیخ هبت الله صاحب او د هغه چې کوم نږدې سرکل دی د کوم د ستانکزی صاحب هغه خبرې کړې وي جهادي کوم مدرسه هغه چې کوم ګریجویشن سریمني و هغې کې چې کومې خبرې کړې وي او طالبانو مشرانو باندې ډېر زیات ټکونه کړي چې دا پالیسي ټیک نه ده، خدای دپاره دا لیونتوب دی، دا سمول پکار دی. د هغې نه پس هغه بیا د یو ای ته متحده عرب امارات ته چې کوم دی په پټه وتې و. نو دی دا ګڼي چې یاره د ستانکزی چې څه کړي دي دا د قیادت خلاف یو سازش کړی دی او د هغوی خلاف د نفرت پیدا کولو د امارت خلاف د نفرت پیدا کولو کوشش کړی دی. او دی دا وایي چې یاره د ملا هبت الله صاحب حلقه چې کومه ده چې یاره دا ستانکزی صاحب یوازې نه دی بلکې د سره چې څونه سیاسي مرستیال دي هغوی او بیا ویل کېږي دا دی چې بهر هم تللی دی. نو په دې کې د حقاني نیټورک چې کوم مشر دی خلیفه سراج الدین حقانی صاحب دې کې ورسره د هغه مرسته هم حاصله ده. او دویم چې دوی دا وایي چې یاره د طالبانو او د امارت خلاف چې دا وخت کې کوم د میډیا کې او بیا په خاصه توګه سوشل میډیا کې چې کوم کمپین روان دی دا هم دی یو سازش ګڼي او وایي چې د دې کوشش دا دی چې د طالبانو مشرتابه چې کوم دی لیډرشپ خاص توګه کندهار کې چې ناست دی ملا هبت الله او دغه 3-4 ملګري دوی داسې کې چې دوی د دننه د دوی خرابول غواړي او دننه یو خلا چې کوم دی یو خالي دغه پیدا کړي او دې سره بیا نوې قیادت راشي چې یاره هغه بیا په ځای والي. دوی وایي چې دا او دې سره بیا د ټرمپ چې کوم د امریکې چې کوم طالبانو ته دا امداد بند کړی دی وایي چې دا هم د دې ټول نو دوی وایي چې دا څه روان دي. نو د هبت الله صاحب دغه چې کوم دی هغه دا ګڼي چې دا یو غټ سازش دی او په دې حوالې سره د دې میاشتې په یو لومبي تاریخ باندې یعنې په لومبۍ د فروری دی یو ایمرجنسي میټینګ کړی دی په حرم سرای گورنر هاوس چې دی په کندهار کې هغې کې دی یو میټینګ کړی دی او ډېر ایمرجنسي میټینګ کړی دی او په هغې کې بیا د دې د تدارک لپاره د دې د ودرولو لپاره څه فیصلې کړي دي. لومبۍ فیصله خو یې دا کړې ده چې د کندهار ښار چې کوم دی چېرته چې دوی ټول دغه دي د هغې سیکیورټي چې کوم دی هغې په ډېره سخته کړې ده. دې کې یو د هبت الله صاحب ذاتي امنیتي فورس هغه او د کندهار چې کوم د ښار د سیکیورټي دپاره کوم د دوی سره کوم فوج دی یا اهلکار دی عسکر دی هغه مشترکۍ د دوی کمانډ چې دی هغې ملا طالب کمانډر ته ورکړی دی او د هغه کار دی چې کندهار ته څوک ځي او څوک راځي په هغوی باندې نظر ساتي او پټرول یعنی گشت سیوا کی په کندهار دغه کې گشت سیوا کی او چېرته چې هم دوی ته داسې شکمن کس یا ګروپ په نظر راشي نو نه صرف هغه به فوري دوی نیسي ګرفتاري به بلکې د هغې اطلاع به دوی شیخ هبت الله صاحب ته ورکړي. دی خو لومبۍ دا کار کړی
بیا چې په کومه طریقه سره ستانکزی صاحب وتې دي یا د هغې نه پس کوم دی خلیفه سراج چې کوم دی د بهر دورې کړي دي نو د دغه قسم چېرې د شیخ هبت الله صاحب د لیکلې اجازتنامې نه بغیر به د ایرپورټ نه یا څونه چې بارډر پورټس دي یا لینډ پورټس دي د هغې نه بهر ونوځي نو د هغې دپاره دوی دا کړی دی چېرې د مولوي عبدالواسع چې تخلص دی مولوي حسن د په کمانډ کې یرموک سپیشل کمانډ فورس دی دا د دوی د دې زر کسان چې کوم دي بالکل سپیشلی ټرین خصوصي دغه چې ورته ورکړي هغې بیا هغې د ټول ایرپورټس او لینډ پورټس که چېرته چې څوک ځي یا راځي دا د هغوی په دغه کې اختیار کې ورکړي دي دا د هغوی اختیار دی د دوی کار دا دی چې هر طالب مشر یا طالبانو کس چې کوم دی دی چې بهر ځي نو د سره به دی به بهر نه پرېږدي تر هغه پورې چې د دې سره د شیخ هبت الله صاحب لیکلې اجازتنامه نه وي او دې حوالې سره لکه دا بالکل سخت اډر دی چې دوی د چا به هم نه مني دا بالکل با اختیاره فورس دی او د دوی اختیار نیغ په نیغه چې کوم دی د شیخ هبت الله صاحب سره دی د دې وجې نه چېرې د هېواد نه بل څوک د شیخ هبت الله صاحب د مرضۍ نه بهر لاندړ شي او د میډیا چې کومه پالیسي ده نو په دې حوالې سره هم ډېر سټرک انسټرکشن چې کوم دی ذبیح الله مجاهد او د هغه ټیم ته ورکړي دي چې یاره داسې د دې د مخنیوي دپاره د دې د تدارک دپاره چې کوم دی یو سټراټیجي هم دغه کې جوړه کړي او یو په توندۍ سره یعنې په تیزۍ سره کار وکړي نو دې مطلب دا دی چې یاره څنګه چې ما مخکې میډیا کې ویلو چې یاره یو ورځ یو پراپیګنډا انګازې هم وي چې یاره ګینې په افغانستان کې ډېر لوی بدلون راغلی دی او په دې حالاتو کې کوم چې ما لمبې کې ویلو چې د ملا عبدالسلام زویب چې کوم وارننګ و دوی ته چې کوم دغه ورکړی چې یاره تاسو وګورئ دا موقع راغلې ده بیا د مخکې طالبانو سره چې لمبې کومه موقع وه هغه خو د القاعدې د وجې نه یا د خپل ضد د وجې نه هغه د لاسه لاړله اوس چې کومه موقع راغلې ده نو دا وایي تاسو بیا د لاسه ورکوئ دا ورته شیخ دا ورته ملا عبدالسلام زویب صاحب ورته دا خبره کوي او دا د هوښیار او لیډرشپ کار نه دی لیوني د لاسه موقع ورکوي نو دې ټیم کې عقل نه کار اخیستل پکار دي د باقاعده ورته ویلي ویښېدل پکار دي متحرکه کېدل پکار دي ورنه خدای دې نه کړي دا موقع زموږ د لاسه بیا ځي دې مطلب دا دی چې افغانستان کې الله د خیر کې خو حالات چې دي هغه راته لږ کړکېچن غونډه کې ښکاري